ځکه دوه انبیاو ډېر زیات جړلي دي. څو انبیاو؟ دوه انبیاو، یو داود علیه السلام، یو آدم علیه السلام، چې د دې ټول امت د دې ټولو مخلوقاتو ما سوا د نبی علیه السلام مبارک نه جړه راغونډه کې آدم علیه السلام جړه ته نه رسي، بیا د دې ټول امت مخلوق هلکه جړه او د داود علیه السلام جړه راغونډه کې د نبی علیه السلام د آدم علیه السلام جړه ته نه رسي چې خو نبی علیه السلام مبارک جړه وه چې هغې کې د هغه په دغه کې چې کوم دی وزن ډېر زیات و، هلکه د هغه په ان سو چې څه وته یاره په پښتو کې اوښکې، د هغه په اوښکو کې وزن داسې و چې د هغه یو اوښکه د ټولې دنیا نه چې افضل ده. ځکه ته به وایې چې څنګه اوس لکه اسان مثال ورکوم، کرنسي نه ده، کرنسي زمونږ لکه د امریکې چې کوم دی 1 روپۍ زمونږ ته څومره جوړېږي اوس؟ 250 د هغې 150 1 روپۍ ده د امریکې او زمونږ 150 د هغې 1 روپۍ کې دومره وزن دی. د نبی علیه السلام مبارک جړه چې راشي، زه قسم دی د نبی علیه السلام مبارک په جړه باندې چې عرش په یو شی باندې نه خوځي، خو چې نبی علیه السلام مبارک د سترګو نه به اوښکې بیا دی په جړه به شه رب وایي فرښتې وایي د عرش په خوځېده داسې فرښتو چې کوم به عرش نیولی و داسې په دعا به یې کوله چې خدایه د عرش سوکړه کوي، ای رب به ورته وایي زما محبوب چا په جړه کړی دی، خیرې به ورته فرښتو کولې چې قسم دی چا محبوب په جړه کړی دی خدای دې هلاک کړي. د نبی علیه السلام مبارک جړه داسې وه. تېر شوې جمعه ما د نبی علیه السلام مبارک دغه کړی و چې نبی علیه السلام مبارک د شام نه په سفر باندې را روان و، واقع نیمه کې پاتې و، ټیم بیا مختصر دی. خبره دا کوم چې د نبی علیه السلام چولې ته څوک راشي هغه منور شي. نو خدیجة الکبرا به ورته په بام باندې ناسته وه، هغه د نبی علیه السلام شهرت و په مدینه کې، ځکه د 25 سالو نوجوان دی نبی علیه السلام مبارک. قصه دې ته پورې راغلې وه چې کله نبی علیه السلام مبارک اوښه ودروله او خدیجة الکبرا ته دروازه پټه کوله چې دا تجارت دا سامان دغه مې خرڅ کړی او 2 روپۍ راوړي دي. دومره تجارت په ټولو کالونو کې دومره تجارت بل چالو کړی، څومره تجارت یې آقا انعامدار محمد مصطفی په یو سفر کې کړی. پیسې ولې د دنیا روپۍ ورکړې خدیجة الکبرا له وی دا مې تجارت کړی دی. نبی علیه السلام مبارک چې په کومه اوښه باندې ناستو، خدیجة الکبرا ورته وایي محمد نوجوان دی لا پهچان نشته دي، د غلام په واسطه باندې پهچانو. محمد وایي تا ډېرې پیسې ګټلې دي، تا له په تحفه کې دا اوښه در کوم، دا اوښه ستا په تحفه کې تا ته هدیه شوه دا واله. نبی علیه السلام مبارک ډېر خوشحاله دی، ځکه فقیر دی ډېر زیات، غریب دی نبی علیه السلام مبارک. د ابو طالب په کور کې اوسېږي، دی تره دی، ځکه ډېر مشکلات په نبی علیه السلام راغلي دي. او ابو طالب د ټولو نه فقیر و، ما ویلي دی کثیر العیال او قلیل المال، مال ورسره لږ و، اولاد یې ډېر زیات و، دی ډېر فقیر و. نبی علیه السلام مبارک اوښه د مهار نه رانیولې د ابو طالب کور ته راغی، ډېر خوشحاله دی. دی ورته وایي نبی علیه السلام مبارک ورته ابو طالب ته وایي دا اوښه ماله راکړه، وایي دا دله چا درکړه دا اوښه؟ تره ته وایي دا راله خدیجة الکبرا راکړه، دغلته یو ښځه ما چې په سفر باندې د چا سامان وړی و دا راله هغې راکړه. نبی علیه السلام مبارک ته ابو طالب په ژړا شو، وایي محمده تا ته خو پته نشته ما ډېرې سختې تېرې کړې دي، موږ که ورته وایه که ما سره څه امداد کې ماله مال راکړه، ماله پیسې راکړه، ماله دراهم راکړه، دینارونه راکړه، په اوښ باندې به زه څه کوم؟ موږ فقیر خلک یو، موږ له تحفې مه راکوه، هلکه زه د تحفو قابل نیم، اوښ وله ورکه وایي که ماله تحفه راکړې ماله مال راکړه، زه ډېر غریب یم. ځکه زویه محمد ته وایي محمده زه به ستا نکام کوم، ما سره دومره مال نشته، ته د 25 سالو نوجوان یې، ما سره دومره مال نشته چې زه ستا نکاح وکړم. دا لړ چې خدیجة الکبرا له اوسه وایي که تحفه راکړې دا اوښ واله ماله پیسې راکړه، زه ډېر فقیر یم، زما به نکاح زما تره کوي، ما سره مال نشته، زه به نکاح په څه باندې کوم؟ محمد چې کوم دی نو اوښ را روان کړی دی، د خدیجة الکبرا دروازه یې وټکوله، خدیجة الکبرا راووته، ورته یې ولې محمده؟ وایي دا اوښ زما تره وایي چې دا واله. ولې اوښ نالې؟ وایي زما تره وایي چې زموږ ته د اوښ ضرورت نشته، موږ فقیران خلک یو، ستاسو د مقابلې خلک نه یو، موږ تحفو اخیستو والا خلک نه یو. نبی علیه السلام مبارک ورته وایي، نبی علیه السلام مبارک ته وایي ولې تحفه نالې؟ وایي زما تره و ما له واده کوي، ما ته وایي چې تا له به نکاح کوم او ستا د نکاح دپاره پیسې جمع کوم، پیسې پکار دی، زه په اوښ باندې څه کوم؟ په خپله خدیجة الکبرا چې په کوم غرض باندې وه ورته وایي ښه نکاح دله کوي.
وی نکاح کول غواړي وی ښه وی زما په نظر کې یوه چینی ده که ستا خوښه ستا نه په عمر کې لږه مشره ده څوک ورته یادوي چې تاسو اواز راکړئ خپل ځان ورته یادوي هغه هم په دې مقصد باندې و و یو چینی مې ستا دپاره محمده خوښه کړې ده ستا نه په عمر کې لږه مشره ده لیکن ستا به ډېر خیال ساتي ستا به د خپل جان نه خیال ساتي ما ته د هغې وی پته ده وی په تا باندې به خپل جان قربان کړي داسې ښځه ده نبي علیه السلام محمد ته وایي چې موږ پوهېږو چې څوک ورته یادوي نو محمد به نه پوهېده جي محمد خو وایي چې یاره دا جوړ ما سره ګپ لګي چېرته زه فقیر محمد هلکه چې ما سره د هېڅ درک نه لګي او چېرته خدیجة الکبرا چې د هغې څو څو غلامان هغې ته ګرځي جي دی په منډه منډه کور ته راغی خپل دغه ته وایي د تر ښځې ته وایي ابو طالب کور والا ته وایي چې ما ته پلانکې ښځې دا خبره کړې ده ترورې چې خبره واورېده وایي ښه دا موږ پسې استهدا کوي موږ ټیک ته فقیران یو خو لیکن بې غیرته نه یو دا موږ پسې خندا کوي محمد غریب دی خو لیکن قسم دی محمد داسې دی چې د محمد خندا په ټوله مکه کې د هغې قیمت نه لګېږي دا به مالدار خو لیکن محمد ته نه رسي زما محمد ډېر فقیر دی دا ورپسې استهدا کوي نبي علیه السلام مبارک یادو نبي علیه السلام مبارک خپله سر ښکته کړی دی دا ترورې په غوسه کې رالی جي ترورې په غوسه کې رالی او د خدیجة الکبرا دروازې ته ورننوته ډایرکټ یې تپوس کوي چې زمونږ ډېره فقیري ده مونږ ډېر غریبانان یو ټیک ته مونږ ستا نوکران یو مونږ ستا مال وړی دی جي زما محمد زما وراره چې دی د ستا مال وړی دی خو ته هغه پسې استهدا کې نبي علیه السلام مبارک پسې استهدا کې دا ترورې ورته جاړي جي ترورې ورته جاړي چې ته د مونږ غریبۍ پورې خاندې تا سره مال ډېر زیات دی تا سره مال ډېر دی خو محمد پسې خندا کې محمد ډېر غریب دی جي محمد ډېر فقیر دی که نه دا ورته قسم دی که محمد پسې خندا کو دې تسلي نه کېده وایي ته ماښام راشه چې تا ته اندازه ولګي ته کور والا راوله چې تا ته اندازه ولګي چې زه ورته خپل نفس چې زه خپل ځان د محمد په جولۍ کې اچوم که نه د دې بیا هم تسلي نه کېده کور ته راغله محمد ته وایي محمد پلانکې دغه دی محمد جاړي محمد ډېر فقیر دی وایي زما خو وس نه کېږي چېرته زه چېرته خدیجة الکبرا زه خو د هغې یو معمولي نوکر یم د هغې سره نکاح څنګه کولی شم هغه به ما سره نکاح وکړي دا ورته وایي کوشش کوو ماښام وردو که چېرته نکاح یې راکړه صحیح ده که نه راځو به خندا خو به راپسې وکړي که نه محمد بیا هم تسلي نه کوي چېرته زه محمد او چېرته خدیجة الکبرا چې زه د هغې نوکر یم د هغې سفر د هغې مال مې په سفر باندې وړی دی جي نبي علیه السلام مبارک ماښام دغه رالی جي رشته رالی نبي علیه السلام مبارک چې رشته رالی هغې ورته ښه وکړه چې ښه یې ورته وکړه خو لیکن دې ته خو د نبي علیه السلام مبارک د فقیرۍ پته نشته که نه چې نبي علیه السلام مبارک دی هغه سره خو هلکه د واده دپاره چې کوم دی نه جوړه نشته چې محمد جوړه واچوي چې د واده دپاره زمونږ خو قسم دی څونه جوړې دي هلکه په 1,00,000 روپۍ باندې جوړه کوو ښځې له په زرګونو روپۍ باندې فخر پې کوم وایي په 1,00,000 روپۍ مې ناوې له جوړه وکړه تا ته قسم دی د محمد د واده پته نشته چې محمد په شنېدلو جامو کې واده کړی دی جي واده چا سره دی او محمد واده چې کوم دی نو په شنېدلو کپړو کې کوي خدیجة الکبرا ته پته ولګېده چې محمد ما سره نکاح ده خو لیکن محمد خو فقیر دی هغه خو زما چې کوم دی نوکر دی هغه سره مال ته کوم دی نه راشي جوړی وله راولېږله سودی وله راولېږله وایي دا محمد ته واچوه محمد دپاره دا دغه خبره وه چې زه نوجوان یم زه دومره فقیر یم چې د خپلې کور واله سامان د اچوم خو لیکن دا د هغې رحم و په هغې باندې قرآن کې الله وایي که نه الم یجدک یتیما فآوه ته مونږ یتیم نه وې مونتې ورته وایي چې کوم دی نو ته مونږ غریب نه وې مونتې فاغنا او بیا هم غني کړې په مال د خدیجة الکبرا باندې زما چې خدیجه ورته ځان وغورځو په جولۍ کې آقا نامدار محمد مصطفی ته ځان په جولۍ کې وغورځو نو قسم د خدیجة الکبرا رضی الله عنها باندې یادېږي